बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नन 31 दिसंबर 2020 د جمعرات ورځ او د جمعې مبارک ماښام دی. د هیپی نیو ایئر په نوم باندې په ټوله دنیا کې یو شور شرابه شروع ده. میسیجونه را روان دي، هیپی نیو ایئر، نوے کال مبارک شه، نیا سال مبارک ہو. منګ خان بابا یو خبره کوي، وای جوبن مې د ځوانۍ ډیرو غمونو سره لاړلو، جوبن مې د ځوانۍ ډیرو غمونو سره لاړلو، او لالای دی چمن نسو یادونو سره لاړلو. همدغه شانتي زمنګ نه 2020 د ډیر د تلخ یادونو سره روان دی او ختمیږي. او زمنګ د ژوند نه یو کال کم شو د کووډ 19 په وجه، د کرونا په وجه باندې ډیر تلخ یادونه زمنګ وابسته دي ورسره. او د ډیرو خلکو نه مې دام واورېدل چې الله دې داسې کال بیا نه راولي. زه دې دعا سره شروع کوم چې تاسو چرته هم یئ، الله پاک کوم خاد لره آباد لره، او الله پاک کوم د هر مرض نه او مصیبت نه په امان ساته. آمین. د هیپی نیو ایئر متعلق د خوشحالیانو مذهب سوی مذهب تعلیمات د هیپی نیو ایئر متعلق د خوشحالیانې چې دي د دې متعلق ډیر واضح دي. د حضور صلی الله علیه و آله وسلم په ژوند کې نوے کال سونواري راغلو، د صحابه رضی الله عنهم اجمعین په ژوند کې نوے کال سمروار راغلو، د تابعینو د تبع تابعینو په زندګو کې نوے کال سووار راغلو. دا بالکل واضح دی، روز روشن پشانتی دی چې چا نه چا ته مبارکي ورکړي او نه چې کوم دی نو خوشحالیانې مناو کړي دي. دویم طرف دا د مشرق نه واخلئ د مغرب پورې خلک د 12 بجو په انتظار دي چې 12 بجې کېږي به موږ به شور جوړو، موږ به روشنایانې کوو، موږ به درز کوو. هیپی نیو ایئر. زه د لیبرل چې مذهب نه مني د دوی نه لږ شان دا تپوس کوم چې د ژوند نه یو کال کم شو، نو دا خو انساني عقل هم دا خبر نه مني چې یو کال کم شو او ته زه خوشحاله یم، زه خوشحالیږم، زه ټوپونه وام، زه دا کوم زه هغه کوم. حالانکه یو کال د ژوند نه لاړو، کم ژوند چې موږ ځان سره دنیا ته راوړی و، موږ له چې کم ژوند الله را کړی د هغې نه یو کال کم شو. دې مثال څه داسې دی چې یو سړی دی او هغه باندې جج صاحب پانسۍ اډر خېجولی دی او هغه له 15 کاله قید با مشقت ورکړی چې بهی ته به 15 کاله په قید کې په مشقت کې به و دې نه پس به ته پانسۍ کېږي. اوس یو کال تیر شو او دې سړي چې کوم دی نو شور شرابه جوړه کړه، ټوپونه جوړ کړل، خنداګانې جوړې کړي چې هو هیپی نیو ایئر. یو کال تیر شو، زما مرګ ته 4 کاله پاتې شو، 2 کال تیر شو، زما مرګ ته 3 کاله پاتې شو. او ډیر خوشحاله یم. نو دا خو به څوک پاگل وي، څوک احمق به وي، څوک بیوقوف به وي چې داسې خنداګانې خوشحالیانې کوي. دا خو بالکل د کامن سنس خلاف خبره ده چې یو کس دی هغه پانسۍ ته نږدې کېږي، مرګ ته نږدې کېږي او هغه د خوشحالیانې کوي. بیا په تیر شوي کال کې موږ څومره څه کارونه وکړل، د چا غریبانانو سم څه خیر وکړو، څه ښېګړه وکړه، خپل هم څه ښه کارونه وکړل. خوشحالي پکار ده. د ځینې خلک پرون یو کس تپوس کو زمانه چې موږ خوشحالۍ دپاره د غم دپاره خو څه لاجک پکار دی، د خوشحالۍ دپاره خو څه لاجک نشته. ما سره خبره خو په خپل ځای بالکل 100% درسته ده چې خوشحالۍ دپاره خو لاجک نه دی پکار. خو په دې لاره باندې زه ها کوه خلک به لیونی دی. بیا د خوشحالۍ دپاره لاجک کو نشته دی، خو د هغې نه امت ته څه فایده وي، څه خیر وي. اوس ته یو کس زوی پیدا شو خوشحالي کوي، ټیک ده. د چا لور پیدا شو خوشحالي کوي، ټیک ده. چا ته نوکري میلاو شو خوشحالي کوي، ټیک ده.
چاته انکریمنٹ ولګید خوشحالي کې ټیک ده، د خوشحالي د پر نور هم ډېری خبرې دي، یوازې دغه نه ده. او په دې خبره کو چرته د عقل خاوندان لک شان د غور فکر وکي نو څه پورې په کاغذ باندې با 2020 لیکل کېدو او اوس په کاغذ باندې 2021 لیکل کېږي. 2021 د ژوند نه یو اهم کال تیر شو، بجای د دې چې په دې باندې موږ استغفار ویلې، په دې باندې موږ توبه طیب شي یا الله موږ ته راضي نه کړی شوي، نو په دې باندې خوشحالیانې شروع شوي. او دې کې یو اهم خبره زه تاسو سره شیر کوم چې په فیسبوک باندې، په واتس اپ ګروپونو کې، مختلف ځایونو کې موږ میسیجونه اینما چې نوې کال دی ما ته معافي وکړئ، او نوې کال دی ما ته معافي وکړئ. نو براه کرم په دې سره معافي نه کیږي، په دې به خبر کېږي، نو خو په دې سره معافي نه کیږي. کو زمانه چرته رور خپه دی، خور خپه ده، تره خپه دی، ترزوی خپه دی، ماما خپه دی، څوک خپه دي، دوست خپه دی، بل څوک خپه دي. نو زه لاړ شم هغوی سکینم به ته زمانه خپه ته زمانه راضي شه. او که زبر لورلم نو زمونږ د پښتنو خدا رواج دی چې ما به معاف کی. زمونږ پښتانو خدا وایي چې موږ مړی بخو. نو که زمانه په خبره خپه دی نو د میسج په ذریعه چې ما اجتماعي میسج په ګروپ کې پرېښودو او مزه ټولو خلکو معاف کړم، نو زما رونو او ملګرو او دوستانو تر اوسه پورې کو زمونږ نه دا کم کال تیر شو، دا چې هر څنګه تیر شو اخو تیر شو، په هغې باندې ندامت دی او په هغې باندې شرمندګي ده. موږ پکې ښه کارونه چېرته ونه کړی شو. اوس چې کوم نوی کال را روان دی، نوی کال کو موږ د عیسوي خبره کو او کو د هجري خبره کو، نو کو نوی 2021 کال دی، نو موږ هغې دپاره یو قلم واخلو، یو پین والو او یو چې کوم دی ډایري والو او ځان یو پلانینګ جوړ کو. بھئی په دې پلانینګ باندې به زه دا کال تیروم. دا یو ډېره ضروري خبره ده. د چا په ژوند کې چې څه پلانینګ نه وي، هغه په ژوند کې څه ګول نه وي، هغه څه ژوند نه دی، د ژوند څه مقصد نه دی، بس خوروس کوو بس خبره ختمه. نو سره یو پین واغستو، یو ډایري واغستل او هغه چې کوم دی یو ترتیب جوړ کو. د دې مثال داسې دی لکه یو کس دی او هغه یو ګیلکار راوستو کور جوړی، چې کور جوړی نو هغه ګیلکار ته ویل کور جوړ کړ، نو هغه بیډروم ورکوټه جوړ کو، د کچن په ځای باندې واشروم جوړ کو، د واشروم په ځای باندې کچن جوړ کو. سبا چې بیگم سے براغ لله د کور زنانه رالی سړي سره کور تیار شو. اوس هغه بغیر پلانینګ نه چې کوم دی نو هغه جوړ کړو. نو کور والا ورته وایي چې بھئی دا کمره ډېره وړه ده، بیډروم ډېر ورکوټی دی، په لاونج کې نور نه لګي، دې ځای کې کچن پکارو، دې ځای کې دا پکارو. نو دومره زیاته سرمایه ولګېده او سړي سر لاس کې نیولی چې دا خو غلط کارو شو. نو دا د بغیر پلانینګ نه زمونږ ژوند روان دی. وی په دنیا کې یو درې قسمه خلک دي. یو خلک هغه دي چې هغه مخکې سوچ کوي، یو پلانینګ کوي او د هغې مطابق ژوند تیروي. اوس د 2021 متعلق چې زه به 15 منځونه کوم، زه به دونه تلاوت کوم، دونه به ذکر کوم، دومره به دا کوم، دومره به دنیا کار کوم، دومره به دکان کوم، دومره به کاروبار کوم. اوس یو کس دی هغه سوچ کوي مخکې، او یو کس دی چې هغه کار وکړو لکه دا کور چې جوړ کو، اوس دی دا کور روانوي نو لکونو روپۍ او بیا په ډېر وخت او بیا وداوټ پلانینګ کار شوی نو ډېره خساره او نقصان کې راغی. او یو کس دی هغه نه مخکې سوچ کوي نو وروسته سوچ کوي. بس چې څه وشو څوک خاندي دی مور سره خاندي، که څوک جاړي دی مور سره جاړي، خپل سینس شته دی نه. نو موږ من حیث القوم 3 نمبر کې راځو چې زموږ د ژوند څه ترتیب موږ ځان ته کېښودو نو موږ به کامیاب یو. موږ به په دنیا کې هم کامیاب یو، موږ به په آخرت کې هم کامیاب یو. ځکه چې مرګ یو داسې اټل حقیقت دی
چې د دین خلاصې دی نشته، نه ته زما شته او نه ته ستاسو شته. نو چې کله د مرګ غم او فکر یو کس سره و، کو چېرته اوس د دنیا نه مرګ ختم شو، چې مرګ ختم شو دنیا اصل شوه، بیا خو ټیک ده، بیا چې څوک څه کوي هغه دې کوي ټیک ده. خو چې مرګ ختم شو او بیا ورپسې حساب دی د مسلمان دپاره، د مسلمان دپاره د خوشحالۍ موقع دي او د غم موقع دي. زما د دې ټولو خبرو کولو مطلب د چا دل ازاری نه ده. زما د خبرو کولو مطلب خپل اصلاح کول ده او نورو ته اطلاع کول ده. که زما خبرې په چا باندې څه بد لګېدلي، د هغوی نه زه د اوس نه معذرت کوم. وما علينا إلا البلاغ المبين.